ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर कंटेंट मंथ 1, लेक्चर नंबर 5, टॉपिक लिक्विडिटी, स्पेशली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी. په پریویس کلاسز کې مونږ بحث کړی و په اپډا باندې، یعنی مونږ انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم ډسکرایب کړی و، او د هغې نه بعد مونږ بحث کړی و په پریمیم اینڈ ډسکاونټ باندې. بیا مونږ دا خبرې کړې وي چې کم پی ډي اریز په پریمیم کې موجود وي هغې ته وایي پریمیم اریز، او کم اریز چې مونږ سره په ډسکاونټ کې موجود وي هغې ته وایي ډسکاونټ اریز. صحیح ده جی. وس په پریمیم کې مونږ سره بیرش پی ډي اریز موجود وي، او په ډسکاونټ کې مونږ سره بلش پی ډي اریز موجود وي. د دې خبرې ریپیټ کولو داسې خاص ضرورت نشته، خو د نننی ټاپک لیکویډیټي. ته ماته دا ووایه چې ستا موټر سایکل په څه باندې چلیږي؟ ستا د والد صاحب چې کوم ګاډی دی هغه په څه باندې چلیږي؟ یا ستاسو د کور خواته چې کوم روډ دی په هغې باندې چې کوم غټ غټ ټرکان چلیږي او غټ غټ تصویلري چلیږي هغه په اوبو چلیږي؟ نه، هغې دپاره پکار یي پټرول، ډیزل، یعنی ایز ا هول پټرولیم. دغه پټرولیم دغه ګاډو دپاره یو لیکویډیټي ده چې په دې کې مومنټ کاز کی. ستا د مومنټ دپاره ته چې دا ګرځې را ګرځې، منډې وهې، غم خادای له ځې، روغه ناروغه کوي، ته ګرځې را ګرځېږه نه، خپل باډي له مومنټ ورکوي. د دې دپاره هم انرژي پکار ده، او هغه انرژي ته د خوراک نه حاصلوي. نو ستا لیکویډیټي خوراک دی. صحیح شوله؟ دغه شانې مارکیټ دپاره هم تیل پکار دی چې مارکیټ پې وګرځي را وګرځي. صحیح ده؟ چې کم مارکیټ کې لیکویډیټي نه وي نو په هغې کې مومنټ نه وي. نو لیکویډیټي مونږ سره اصل کې بایینګ اینډ سیلینګ آرډرز وي. بایینګ اینډ سیلینګ آرډرز دا مونږ سره سپیسیفیکلی په لیکویډیټي کې راځي. ټیک ده جی. اوکے، لیکویډیټي فیول آف دی مارکیټ از کالډ لیکویډیټي. د ماشومانو هغه خبره به ریپیټ کړو درته. صحیح ده جی. اوکے، د ابیلیټي آف ا مارکیټ ایسیټس یعنی سٹاکس، کماډیټیز، انډیسز، فورکس پیئرز ایٹسیټرا ټو بی باټ آر سولډ وداؤٹ افیکټینګ دی اوریجنل مارکیټ پرایس. د یو څیز اغستلی کېدلل یا خرڅېدلل خو په داسې سچویشن کې چې د هغې اوریجنل مارکیټ پرایس ډسټرب نه کړلی شي. This is liquidity originally. Buying and selling orders creates liquidity. ته buying کوي، selling کوي، نو ته په مارکیټ پلیس کې لیکویډیټي کریټ کوي. خو لیکویډیټي کریټ کولو کې او په لیکویډیټي پرووایډ کېدللو کې فرق دی. اوس تا ته لیکویډیټي پرووایډ کوي څوک؟ ته په یو سمندر کې لامبو وهې، خو دا سمندر چا را لیږلی دی؟ سمارټ منی. سمارټ منی از دی لیکویډیټي پرووایډر. ستا مثال خو د یو مئی دی، یو ورکوټې شان مئی. ټیک ته جانی او که نه؟ اوس په دې سمندر کې غټ غټ میان هم شته، ویل دی، ډالفین دی، ایټسیټرا. ټیک ته جی. مگر مچان چې ورته وایي هغه پکې ته هم شته. نو اوس به څنګه چل کېږي؟ جواب دا دی چې ته به خو پساویږي. په مارکیټ کې خو هر ځای کې لیکویډیټي ده. هر ځای کې کم ځای ته چې مارکیټ ځي هلته به لیکویډیټي in the form of orders, stops, buy stops or sell stops, stop losses, pending orders، دا ټوله مونږ سره لیکویډیټي ده. په خبره پوهېږي مونږ سره که نه؟ لیکویډیټي پرووایډر څوک دی؟ سمارټ منی. او دا سمارټ منی چې کومه لیکویډیټي پرووایډ کوي، دا جال چې خورئ، دا جال چا پسې خورئ؟ ریټیلز. ویلینګ اور انویلینګ لیکویډیټي. دو وایي چې مونږ پوهېږو. صحیح ده؟ دو وایي چې مارکیټ په بایینګ پریشر او په سیلینګ پریشر سره اپ اینډ ډاون ځي،
خو د حقیقت نه دی معلوم چې حقیقت څه دی. د دې خلکو بلیف دا دی، د دې سپیکولیټ یو انانفارمډ منی یعنی ریټیلز دو په دې خبره باندې بلیف نه کوي چې په مارکیټ کې سمارټ منی ایگزیسټ کیږي. ته دو بالکل دا خبره په وهم و ګمان کې هم نه راځي، او که ته ورته ووایې ته دوی زمړه ځان له خبرې کوي. خو ته ځان له سوچ وکړه چې د دنیا دومره یو غټ مارکیټ دی چې د هغې ډیلی والیوم تقریبا 9.8 ټریلیون ډالرز دی، اپروکسیمیټلی 10 ټریلیون ډالرز. د پورا پاکستان قیمت څو دی جانی؟ جی ډی پی څو ده؟ 1.57 ډالرز ټریلیون ډالرز 1.57 ټریلیون ډالرز د پورا پاکستان جی ډی پی. د فورکس مارکیټ د یوې ورځې ډیلی والیوم 10 ټریلیون ډالرز. په خبره پوهیږي که نه؟ اکائی دائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب کرب 10 کرب مال خو پاپل نه راځي، پاپل څه شی دی؟ د دې سره نور یو درې زیروګانو مشته. ته پوهیږي په خبره؟ پی کی آر ته یې واړوه 10 ټریلیون ډالرز. دې نه څه شی جوړیږي جاني؟ په خبره ورسېدلې. سمارټ منی اصل کې مارکیټ چلی، د مارکیټ د هغو د پلار دی بلکې د هغو دی. صحیح ده؟ که څوک وایي چې مارکیټ زما د پلار دی، صحیح ده، نو خپل والد صاحب د نیک نیم کې دی سمارټ منی. بیا مارکیټ دغه د پلاری. صحیح ده جی؟ ځکه بعضې نن ټایم کې ستا په ذهن کې راشي چې زه چې مارکیټ ته ووایم ښکته شه چې مارکیټ ښکته شي، چې ورته وایم بره شه چې مارکیټ بره شي. مارکیټ زما په اشارو باندې چلیږي. ولی جانی؟ مارکیټ خو زما د پلار دی. پاسه سمارټ منی از دی ریل گیم چینجر. خو دا خلق په دې باندې بلیف نه ساتي چې دیر از ا کوانټیټي، دیر از ان انټیټي چې هغه مارکیټ کنټرول کوي، ایچ اینڈ ایوری موف کنټرول کوي. دوی ته دا پته نه لګي ځکه چې سمارټ منی په کم مقدار کې خلق دی. بگ انسټیټیوشنز، سنټرل بینکس، ته پوه شولې او که نه؟ ستا سټاپ لاس څو هیټ کېږي؟ تا سوچ کړی د ستا سټاپ لاس هیټ چېرته لاړ شي؟ ستا چې اکاونټ واش شي دا چېرته ځي؟ ته چې پرافټ کوې ته کوم ځای نه کوي؟ دس از لیکویډیټي، دس از لیکویډیټي. ته پوه شولې؟ ته په یو لیکویډ مارکیټ کې گیم کوي. ته بعضې پیرز کې گیم کوي، ټریډنګ کوي بعضې پیرز سره، هغه بالکل نان ولټایلي، هغې لیکویډیټي کموي، هغې کې باینګ اینډ سیلینګ اډرز ډېر کم پرووایډ کېږي. خو بټ دیر از لیکویډیټي. لیکویډیټي پکې بیا هم یي، کم یي خو یي پکې ته. صحیح ده جی؟ په دې خبر باندې پوه شولې؟ سپیسیفیکلی لیکویډیټي به زه براډلی ډیوایډ کړم انټرنل رینج لیکویډیټي ته، یعنی آئی آر ایل اینڈ ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ای آر ایل. په خبره باندې ورسېدلې؟ انټرنل او ایکسټرنل، یو ته به زه پر روان وختونو کې آئی آر ایل ویم او بل ته به ای آر ایل ویم. دا هیروی به نه. اوس که موږ یو رینج واخلو، یو رینج، صحیح ده، مارکیټ یو رینج ته لاړ شي، په دې رینج کې ټریډ کېږي، نو د دې رینج کې انټرنل رینج لیکویډیټي هم وي او ایکسټرنل هم وي. ایکسټرنل کوم ځای کې؟ هایز اینډ لوز، هائی اف د سیشن ډے ویک کوارټرز ایکول هایز ایکول لوز ټرینډ لاینز ان دیر لوز وغیرہ وغیرہ. پوهیږي؟ انټرنل رینج لیکویډیټي بیسیکلی فیر ویلیو کیپ ته وایي، ایم بیلنس ته انټرنل رینج لیکویډیټي. مارکیټ انټرنل رینج لیکویډیټي کریټ کی، لاړ شي تی، بیا واپسې کې واپس راشي، لکه سورلی رانه پاتې شي دي، واپسې کې ځم. صحیح ده؟ سره نه پاتې شوي دي کور کې، یاره واپس ځم بیا راځم، تاسو لاړ شئ ورو ورو، زه راځم درپسې. مارکیټ واپس راشي، هغه ام بیلنس کی، هغه ګیپ فل کی، د هغې د فل کولو نه بعد دی بیا واپسې کې روان شي. دس از انټرنل رینج لیکویډیټي. په دې کې فیر ویلیو ګیپ او لیکویډیټي وایډ مونږ کامنلی اخلو، خو براډلی که ته سوچ وکې نو پی ډي ارے میټرکس چې ثابت کم دی دا مونږه په انټرنل رینج لیکویډیټي اخلو، خو په براډ کنسپټ کې. په خبره ورسېدلې؟ الګوریدم efficiently deliver price to engineer liquidity.
الګوریدم کار څه دی چې هر ځای ته هر ځي ته ځان ورسوي دې دپاره چې لیکویډیټي انجینیر کی، مطلب هر یو کس تباه کی. چې کوم ځای کې هم امبیلنس وي هغه بیلنس کی، هر چا د انصاف میلاو شي، هر یو بایر دپاره یو سیلر او هر یو سیلر دپاره یو بایر. دا یو ایزی کنسپټ، یو ایزی اپروچ دپاره دا خبره کومه چې یو هر بایر یې کنه. اوس فار ایگزامپل ته یو څیز چا باندې خرڅی نو په هوا کې خو نشي خرڅولی کنه، ستا دپاره یو بایر پکار دی چې هغه تا نه واخلي. نو بایر دپاره سیلر لازمي دی او سیلر دپاره بایر لازمي دی. کله نا کله په دې مارکیټ کې داسې چل وشي چې یو کس ډیر اغستل وکي، سیز ډیر واخلي خو سیلر له پیسې ورنه کی، صحیح ده، ډیر تادی کی. یا ته بازار ته لاړ شي، تا کله نه کله هیر شي دکاندار له پیسې ورکول، خو چې بیا درته یاد شي بیا واپسۍ کې راشي، چېرته راشي دکاندار له پیسې ورکوي. ځکه چې بایر او سیلر د کله چې تا له هیر شي یا ته تادی کې یا په منډه باندې وتښتي بیا پیمانه شي واپس راشي، دې ځای کې امبیلنس ته کریټ کی. امبیلنس د دې امبیلنس بیلنس کولو دپاره ته بیا واپس راځي. په دې خبره به انشاءالله ته پوه شئ. نو الګوریدم efficiently deliver price to engineer liquidity. هر ځي ته دې ځان رسوي پراپرلی ځان رسوي چې لیکویډیټي پرووایډ کړلی شي هر ځای کې. price will balance the n imbalance to deliver price efficiently. پوه شولې؟ market moves from IRL to ERL and from ERL to IRL. IRL نه ERL، ERL نه IRL، IRL نه ERL، ERL نه IRL. بس د دې صرف دغه کار دی. انټرنل رینج لیکویډیټي نه ځي ایکسټرنل ته، ایکسټرنل نه انټرنل، انټرنل ایکسټرنل دغه یو څیز دی. های ریزسټنس او لو ریزسټنس لیکویډیټي د دې بحث به هم انشاءالله پر روان یو لیکچر کې کوو. کرنټلی زه به ایکسپلین کولو کوشش کوم د ایکسټرنل رینج لیکویډیټي، ایکسټرنل رینج لیکویډیټي او انټرنل رینج لیکویډیټي به زه بعد کې ډسکرایب کوم چې په دې باندې به زه تفصیلا بحث کوم او په دې کې به زه پی ډي ارے میټرکس ایکسپلین کوم. صحیح ده جی. نو ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کې موږ سره راځي هایز اینڈ لوز. خو د څه سپیسیفای کوو کیسونه جانی. previous month high and low, previous week high and low, previous day high and low, previous session high and low, any previous high and low, swing high and swing low, EBDA 20 days high and low, EBDA 60 days high and low, EBDA 40 days high and low, relative equal highs and lows, equal highs and lows, previous month high and low. که په دې کیس کې ته وګورې بعضې دکانداران که تاسو چېرته پیژنئ یا تا چېرته دکانداري کړي نو بعضې دکانداران داسې وي چې هغو خپل د میاشتې حساب کوي، د میاشتې اخر ته حساب کوي، پوره میاشت کار وکړي، دکان ته ځي راځي او د میاشتې اخر ته حساب کوي. بیا ځان له یو ټارګټ کیدي او د حساب کتاب نه دا پته ولګئ چې په پریویس منت کې مونږ دا سیز دومره ډېر خرڅ کړی و په 14 تاریخ منته کې، خو میاشت ټوله یې که نه نو په 14 تاریخ باندې دا ګراف نه د هغو ختلی داسې. صحیح ده؟ اوکې. بیا داسې ډاون راغلی، یکم تاریخ باندې سره سیل نه شي، بیا منځ کې سیز موډریټ شي. لکه که زه کوشش وکم لږ داسې شانې چې دا موږ سره یو دکاندار دی او دا هغه خپل دپاره یو چارټ لګوي، دا ډیز دي، ټایم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا تاریخونه دي. 1 2 3 صحیح ده، د اګست میاشتې تاریخونه دي. دغه شان دا د سره پراډکټس دي. 10 کلر بوله چینج کو چې لږ مزه وکړي. 10 20 30 40
50 60 70 دا د سیشې خسکټ د هغې کوانټیټي ده. سیشې دی کوانټیټي او دا مونږ سره ډیز دي. یا پاکه خدایا صحیح ده. دا ورځې دي او دا مونږ سره کوانټیټي ده. په اولنۍ ورځ منته کې په 1 تاریخ منته کې د یو سیز خرڅ که مونږ سره وروره په نیکه د ملشه 10 صحیح ده. په 2 ورځ منته کې 10 په 3 ورځ منته کې 30 په 4 ورځ منته کې 4 ورځ دا راغله که نه نو دې سره داسې او دا مخامخ یو بل ته دواړه نو دومره. په 5 ورځ منته کې د خرڅ کړل وروره بیا 30 په 6 ورځ منته کې 20 په 9 ورځ منته کې 10 په 8 ورځ منته کې د خرڅ کړل وروره 60 سو 60 په 9 ورځ منته کې د خرڅ کړل سو دغومره او په 10 ورځ منته کې د خرڅ کړل زما وروره 30. اوس که دا ګراف ته ځان ته دا صرف د ورځو حسابونه دي که نه که دا حساب دی راغونډ کې ټول او ځان سره په نوټ بک کې خپل یو ګراف جوړوي نو د دا ګراف به بیا داسې ښکاري داسې اپ بیا ډاون بیا اپ او بیا ډاون. اوس د دې سټارټینګ د کم ځای نه شی دی د دې ځای نه اوپننګ دا دی کلوزینګ کم دی دا دی صحیح ده. که د دې دپاره زه کینډل جوړوم که نه نو دا مثلا شو کلوزینګ او دا دی شو اوپننګ ایز ا هول د سیل ډیر کړ دی بای ډیر تللی دی نو زه که دا باډي داسې جوړه کم چې دا دې راغله باډي صحیح ده نو دا به څه شی راشي ویک ځکه دې کې کلوزینګ نه دی شوی. کلوزینګ اصل کې ډاون سایډ ته شوی دی نو د کلوزینګ دپاره چې کلوزینګ ډاون سایډ ته شوی دی نو زه به دا چل لازمي کومه صحیح ده. سلامې دپاره که فار اگزامپل دی لږ ونې دلته ډاون راغلی وي داسې دې ځای پورې راغلی وي یا په دې ورځ باندې سیل میل نه شي نو دا ګراف به بیا موږ سره د دې کینډل به موږ سره داسې جوړېده. نو که دا د پریویس منت شي د پوره منت شي د تاریخونه په ټول د منت لپاره راشي نو بیا به زه د اسانۍ دپاره د پریویس منت های په دې ځای کې لګوم او د پریویس منت لو به زما دې ځای کې وي. ته په دې خبره باندې پوه شولې دا خبرې ګرانې وي که اسانې وي اسانې خبرې دي که نه نو دې د وجې نه موږ پریویس منت های او پریویس منت لو کنسیډر کوو چې موږ ته ښه کلیر کټ اندازه ولګي چې زموږ روان کاروبار څومره کېدو والا دی پوهېږي. نو دا و پریویس منت های اینڈ پریویس منت لو صحیح شوله. نو د پریویس منت های که مونږ ته معلومه وي او د پریویس منت لو که مونږ ته معلومه وي نو مونږ ته به خپله را روانه اندازه لګي چې مونږ له زمونږ کاروبار په نقصان کې روان دی په فایده کې روان دی مونږ له محنت ډیر کول پکار دی یو څه بل څه سیم از دی کیس وذ دی سنټرل بینکس سمارټ منی هغه هم داسې چل کوي هغه هم داسې چل کوي. دا می دا خبره وکړله د سمپلیسټي دپاره د یو سمپل اپروچ دپاره چې ته په دې خبره باندې بالکل کرسټل کلیر شي صحیح ده جانی اوکې. نو پریویس منت های دا پریویس منت لو دا صحیح ده. که کرنٹ منت چرته موږ سره په دې ځای کې ټریډ کېږي نو دا د هغې دپاره پریویس منت دی یو ریفرنس پوینټ دی صحیح ده چې په پریویس منت کې دومره چل شوی اوس دومره کار پکار دی. سیم از دی کیس وذ پریویس ویک های اینڈ پریویس ویک لو پریویس ویک های پریویس ویک لو په خبره ورسېدلې
ټیک ته جی دام تاسو سره پریویس ویک هاي راتلی شي دام راتلی شي دام راتلی شي دام راتلی شي دام راتلی شي سپیسیفیکلی زمون په دې کرنٹ کیسز کې لا بیسیک کلاسز دي کنه نو موږ به پریویس ویک هاي دا اخلو دا کینډل صحیح ده جی چرته اوس کینډل په دې ځای کې ټریډ کیږي دې ځای کې زموږ د لپاره پریویس ویک کم دی دا که دا چرته ټریډ کیږي نو پریویس ویک به بیا دا وي ٹھیک ده جی اوکے same is the case with previous day high and previous day low this is the most important دا ډیر لازمي دی previous day high and previous day low ځکه چې سمارټ منی یعنی سنټرل بینکس د خپل لیندین د لپاره ډیلی چارت موستلی یوز کوي موستلی څه یوز کوي ډیلی چارت نو دې د وجې نه موږ به پریویس ډے هائی پریویس ډے لو ګورو د هغې کلوزینګ به ګورو چې په کوم ځای کې اوپن شوی دی په کوم ځای کې کلوز شوی دی ایټسټرا ایټسټرا صحیح ده پریویس سیشن هائی اینڈ پریویس سیشن لو سیشن هائی به ګورو د سیشن لو به ګورو چې په کوم ځای نه سٹارټ شوی دی په کوم ځای کې کلوز شوی دی وغیره وغیره د ټول انفارمیشن به ځان سره رایوځای کوو او ګورو به چې په پریویس سیشن کې فار ایگزامپل سیشنز موږ سره صرف څلور دي غلط فهمي به د مایند نه وباسي څلور سیشنز دي په آی سی ټي کې سیشن نمبر 1 ایشین سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې سیشن نمبر 2 لندن سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې سیشن نمبر 3 اے ایم سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې سیشن نمبر 4 پی ایم سیشن ډیوریشن یې دی 6 غنټې چې چاري 24 پوره ورځ دی لاړه په خبره ورسېدلې نو موږ به دې ته ګورو چې پریویس سیشن چرته لیکویډیټي اغستې ده او که نه یس نو ویری ګډ اغستې ده او که نه د پریویس سیشن هائی اوړاوه شوله او که لو اوړاوه شوله دې خبرو ته به سوچ کوي Asian session, London session, AM session, PM session. No more than this. Any previous high and previous low. Daltom external range liquidity. 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 وس کدی ځای کې ته وګوري نو دا موږ سره external range liquidity ده ریلیټیو ایکول هایز خو ریلیټیو ایکول هایز کې قسمونه دي موږ سره کلین هایز اینڈ کلین لوز کې ما لږ بحث کړی و بعضې موږ سره ایکول هایز بالکل بعضې موږ سره ریلیټیو ایکول هایز صحیح ده ریلیټیو ایکول هایز صحیح ده جی داسې بس په دې کې مور پرابیبل چې کوم دي هغه داسې وي په دې کیس چې کوم وي او چې کوم لږ اوچت وي اپ سایډ ته وي نو هغه لیس پرابیبل وي صحیح ده هغې پرابیبلیټي کمه وي خو چې کوم سیکنډ چې کوم سوینګ وي هغه د فرست سوینګ لیکویډیټي نه اغستې نو هغه مور پرابیبل وي ایز کمپیر ټو دیس ون لکه دلته وګوره ته دې د لیکویډیټي آلموسټ اغستې ده لیکویډیټي اغستې ده خو که دلته وګورئ د لیکویډیټي نه ده اغستې نو دس از مور پرابیبل ایکول هایز ریلیټیو ایکول هایز اینڈ دس از لیس پرابیبل آئی سی ٹی مائیکل دا خبره کوله تو سمجھا نہیں رے تو سمجھا نہیں ٹھیک ته جی یو ځای به یې صفا کو جانې مازغه نشو خوړلی ٹھیک ده په دې خبرو باندې ته پوه شولې دا خبرې بالکل اسانې وي انتهایی swing high and swing low this is also external range liquidity market swing highs target کوي swing lows target کوي ٹھیک ده جی EPDA 20 days high and low دا شل ورځې دي every 20 days بعد هر شل ورځې بعد مارکیټ یو نوی لیکویډیټي پول جوړوي هر شل ورځې بعد مطلب دی یو میاشت بعد
ځکه چې په ټریډینګ کې موږ سره میاشته کې تقریبا 100 ورځې اته اتوار خو چوټي شکر دی چې د مارکیټ د پاکستان نه دی جاني کله به د قید اعظم چوټي وه کله به د علم اقبال چوټي وه کله به د فاطمې چوټي وه کله به د بېنظیري چوټي وه کله به 14 اګست دا 23 مارچ دی سړی خو پوره کال کې سرکاري سکولونو والا 3 میاشتې سکول ته ځي هغه کې هم کله استاد را نشي کله سټوډنټ لاړ نشي سسٹم دے مڑا چلی گی ایپڈا 60 days high and low ایپڈا 40 days high and low same cases د دې کې هم مونږ سره ایکسټرنل رینج لیکویډیټي وي چې هغه مونږ سره ایپډا یعنی انټر بینک پرایس ډیلیوري الګوریدم هغه ټارګټ کوي 40 days 20 days and 60 days دا مونږ سره سو ټارګټ کوي ایپډا smart money target these liquidity pools in the last 20 40 and 60 days او دا غینه بعد مونږ سره کیږي کوارټرلی شفټس سکیږي کوارټرلی شفټس مارکیټ کې میجر سټرکچر شفټ راځي چې اگر میجر سټرکچر شفټ را روان دی یو څو میاشتو لپاره ستا بیاس کلیر کی ستا ډایرکشن کلیر کی په خبر باندې پوه شولې نو دا مونږ سره پس کې راځي ایکسټرنل رینج لیکویډیټي کی دا غینه بعد زه یو بل ټاپک به وکم درته ان شاء الله خو فی الحال لا نه ټچ کو انیوی ریلیټیو ایکوال هایز اینڈ لوز ریلیټیو ایکوال هایز اینڈ لوز صحیح ده ما خبره وکړه ریلیټیو ایکوال هایز اینڈ لوز بالکل ایکوال نه دي ځکه ایکوال داسې ښکاري this is also external range liquidity سمپل مطلب دا شو چې هایز اینڈ لوز آر ایکسټرنل رینج لیکویډیټي په دې کې کومه لږ سپیسیفای کړل که نه نو دې د وجې نه until next time wish you good luck and good trading